بهتر ده. یو خو مثال په طور د زرو میاشتو عبادت په اندازه شو دا، بلکې الله پاک فرمای پیغمبر علیه السلام فرمای چې د زرو میاشتو قبول شو عبادت نه ده یویش په عبادت چې داته بهتر ده، هغه اندازه نه ده بلکې هغه نه څه ده، هغه بهتر ده. نو معلومه شوه چې دومره اوچته مثال په طور د حیثیت او د کرنسي په اعتبار د عبادت د نورو میاشتو چې په دې کې یو شپه عبادت دو کې ستا د ټولو د اویاوي کالو بلکې د هغه نه د زیاتو کلونو عبادت قبول شونه مطلب ډیر زیات ثواب الله پاک ته درکړي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي چې شهر عظیم، یو عظمت والا، یو لوی حیثیت والا، یو کمال والا میاشت ده په تاسو باندې را روانه ده. نو په دې کې دغه یوه شپه عبادت د زرو میاشتو عبادت د الله پاک په ډیر باندې قبلي، او دا شپه بیا د په خپل فضایلو باندې نور احادیث مبارکه دي. د دې شپې ثواب الله پاک چاته ورکوي؟ هغه چاته ورکوي چې مثال په طور د پکې د ماسختن مونځ په جمع سره کړي او سحر مونځ په جمع سره کړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي کم بنده د ماسختن مونځ وکړي یا مطلب په جمع سره وکړي د نیمې شپې عبادت الله پاک ثواب د نیمې شپې عمر عبادت ثواب ورکړي، او که سحر مونځ په جمع سره وکړي د ټول شپې عبادت ثواب الله ورکړي. او کدا مثال په ټول شپه د ليله القدر شپه باندې سحر او ماسختن مونځ په جمع سره وکړي نو طالب الله پاک د ليله القدر شپې ثواب درته الله پاک درکړي. او عظمت په دې کې د بهر بنده باندې دا سوزل تیریږي. مثال په تور چا شپېته کاله عمر، چا 20 کاله، چا 30 کاله، چا 100 کاله، هر کار په بنده باندې دا میاشت هغه تیریږي. ولې د هغه دو صحابه کرامو مبارک چې یو شهید شي، یو روزې نه بعد وفات شي، بل صحابي په خوب کې ګوري هغه چې کم د روزې نه بعد وفات شوی هغه درجه اوچته ده هغه صحابي نه چې روزې نه مخکې هغه شهید شوی. پیغمبر علیه السلام ته صحابي ورته د الله پیغمبر دا په خپل مرګ مړ شوی دا هغه شهید شوی دی، د درجه زه اوچته ګورم د روزه ده د روزې نه بعد وفات شوی په خپل مرګ صحابي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ویل تا نه به روزه هېره شوه، ولې په دې روزې کې ليله القدر شپې دی او یو کال لپاره د زرو میاشتو د عبادت قبول شوی نه ثواب نه بهتره دغه شپه دا هېره شوه. ولې د دا یو فرض چې په اویا باندې قبلېږي دا هېر شو، ولې د یو نفل چې په فرض باندې قبلېږي دا نه هېر شو، او بلکې د دا په دې میاشت کې دا خوب چې په عبادت کې حسابېږي دا نه هېر شو، او په خپله روژه چې ده د بنده مخکیني ټول ګناهونه معاف کوي او صفا کوي. لکه څنګه چې شهادت گناهونه د بنده صفا کوي، روزه چې هم د بنده گناهونه صفا کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې د خدای رضا لپاره میاشت د روزه ونیوله د مخکینی گناهونه ټول الله پاک معاف کوي. بل حدیث مبارک کې راځي من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کوم بنده چې میاشت د رمضان کې تراویح وکړلې د دې بنده الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي من قام ليله القدر من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ليله القدر شپه باندې کوم بنده الله ته ودرېد قیام او عبادت او د مخکینی ګناهونه الله پاک معاف کوي. بل حدیث مبارک کې راځي چې باختر په شپه باندې الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي. بل یو حدیث مبارک کې راځي چې ورځ د اختر شي د مؤمنان مسلمانان منځونه وکي چې دوی واپس کیږي د اختر منځنه الله پاک صحابه الله پاک ملائکه ته وی چې ملائکه د سل راغلي د ورته چې الله د سوال کی دعا کی جنت غواړي جهنم نه امان غواړي. بیا حدیث مبارک کې اخر کې د الفاظ راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک به ملائکه ته وی چې دې بندگانو گناهونه ما په ثوابونو باندې قبول وګرځول. نو چې کله گناهونه په ثوابونو باندې قبول وګرځيږي نو ګوره د سوزل معافي شو په دې میاشت د رمضان کې، په روزې نیولو معافي د ټول ګناهونو، په قیام الليل معافي د ټول ګناهونو، په ليله القدر شپه باندې معافي د ټول ګناهونو، اختر په شپه باندې معافي د ټول ګناهونو، تر دې حد پورې چې د اختر د ورځې عبادت کول که څه ګناه دې بنده نه پاتې ګناهونه په ثوابونو باندې بدلیږي. پیغمبر علیه السلام صحابي ته فرمایل چې هغه خو شهید شو ولې د میاشت د رمضان ته نه هېره شوه. نو د میاشت د رمضان کې دومره یو عظمت ده چې دکې د بنده درې څلور ځل د ټولو ګناهونو هغه د معافي کېږي او د مغفرت کېږي. وروسته د حدیث کې به بیان وشي چې اوله 10 ورځې رحمت او دویم 10 ورځې مغفرت او دریم مطلب دا دریم 10 ورځې درېمې حصې چې دي دا عتق من النیران
نو ګورا نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شهر عظیم عظیمه میاشت ده. بیا پیغمبر علیه السلام د عظمت متعلق دا فرمایي من تقرب فيه بخصلة من الخير کان کمن ادى فریضه فيما سواه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي پدې کې چا چې کم خیر وکړ کم خیر کم نفل وکړل پیغمبر علیہ السلام فرمایي کان کمن ادى فریضه فيما سواه گویا چې د فرض عبادت بغیر د میاشت د رمضان نه کړي. مثال په تور پدې میاشت کې ته خیرات ورکې دا به د زکات په درجه باندې الله قبلای. پدې میاشت کې مثال په تور ته سنت نه نفلی یا سنت عمره کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د فرض او قبول شوی حج په ثواب باندې الله پاک د بندنه قبلې. کچېره مثال په تور ته بده کې نفل کې دا به استا الله پاک په فرض قبلې استاد درکات نفل دوم راجو ثواب لري لکه د دې میاشت رمضان نه بغیر په کال کې چې تا د سحر منځ په جمع سره 2 رکعات فرض کړي هغه اجر ثواب باندې الله پاک تانا قبلی دی که هر خیر ستا الله پاک په فرض باندې تانا قبلی. لکه مثال په تور که څومره خیر کارونه نوافل دي دا ټول نفلی عبادتونه ستا الله پاک په فرض باندې قبلی. نو ځکه عظمت ده. بیا پیغمبر علیه السلام د دې عظمت داسې بیانوي من ادى فریضه فيه کان کمن ادى 70 فریضه فيما سواه. بل عظمت ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چا په دې کې یو فرض ادا کړ د دومره اجر ثواب شو کمن ادى 70 فریضه فيما سواه گویا د دومره اجر ثواب شو چې بغیر د میاشت د رمضان د اویا د فرض اویا چند د عبادت کړي. مثال په تور د دې د یو سحر منځ کول د دومره اجر ثواب ده چې د دې بنده میاشت د رمضان نه بغیر چې د 2 میاشتو لس ورځو سحر منځونه په جمع سره کړي. د دې یو ماسپخین منځ کول د یوې ورځې ګوره د یو ماسپخین د یو ماسپخین منځ کول د 2 میاشتو د لس ورځو منځونه د میاشت د رمضان نه بغیر دومره اجر ثواب دارنګ د مازیګر هم دارنګ مثال په تور د ماښام دارنګ د ماستن نو ستا د یوې ورځې عبادت دا د 2 میاشتو د لس ورځو عبادت نه مقصد دا بهتره په دومره اجر ثواب باندې کیږي. نو چې بیا د یو ورځې عبادت د اویا ورځو عبادت په فرض باندې قبليږي نو ته دا وایې چې دا 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې عبادت په ضرب ورکه په اویا ورځو کې یا 2 میاشتو 2 میاشتو لس ورځو کې دا څومره حد ته اجر ثواب ته به رسیږي. نو ګوره ځکه عظیمه میاشت ده چې ستا د یو ورځې مونځ فرضي عبادت دا مطلب د 2 میاشتو د لس ورځو په اندازه باندې د یو ورځې عبادت ستا قبلي. نو ستا دا ټول کال عبادت عام په کار ده هغه به نه پرېږدي او دا به هغه چا ته میلاوي چې څوک ټول کال عبادت الله پاک مثال د رحم او کرم په بنده باندې چې الله پاک څومره ډېر اجر ثواب ورکوي. علما بعضې فضایل داسې بیانوي چې هغه بنده ته ډېر هغه فضایل میلاوي چې کوم بنده مثال په طور د ټولو عبادتونو مقصد دا چې خیال ساتي. نو پیغمبر علیه السلام عظمت دا بیانوي لکه مثال په طور په دې میاشت کې سړي 100 روپے زکات ورک دا زکات نبی اسلام فرمایي چې په 80,000 رکوع زکات باندې الله پاک او کچېره دا بنده په دې میاشت کې د حرم شریف تلل شي نو حرم شریف کې یو منځ کول یو په یو لګ باندې قبلي. نو په میاشت د رمضان کې یو منځ په 80 نو یو منځ الته حرم شریف کې دا بنده کې په 80 لک منځونه باندې قبلي. دارنګ مثال په تور مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې یو مس په 50,000 نو بیا مقصد 50,000 بیا په اویاو کې سر برکا نو په رمضان کې بیا دومره لوی اجر ثواب راځي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو نفلی هغه دا سنت عمره کول په میاشت رمضان کې د حج قبول شو عمره الله پاک ثواب ورکوي. نو دې کې نفلی عبادتونه ستا په فرضي او فرضي ستا یو په اویا باندې ستا نه قبلي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شهر عظیم دا یو عظیمه میاشت ده. بیا پیغمبر علیه السلام د عظمت سره یو بل نوم د یو بل صفت بیانوي چې شهر عظیم بیا نبی اسلام فرمایي یعنی شهر مبارک دا یو میاشت مبارکه میاشت ده. مبارکه میاشت ده برکت پس کې ده برکت هغه ده. پیغمبر علیه السلام پر جماعت کې برکت یادي چې څه مطلب سم متصل رو جماعت کې همدارنګ مقصد ده پښمنی کې برکت یادي چې سړی مثال پښمنی هغه حد ترسي چې مثال په تور سحر
اذان نه مخکې آخر وخت کې وکړي دې کې هغه د مطلب دا چې برکت او برکت دا قرآن کریم مبارک ذکر کیږي. شاه ولی الله رحمت الله علیه د مبارک لاندې سلی کی قرآن کریم مبارک معنا قارئه سامعه عامله هغه سړی چې قرآن کریم باندې عمل کوي مبارک ده، څوک چې اوري هغه مبارک ده، چې څوک وایي هغه مبارک ده. نو میاشت د رمضان مبارک ده، روزدار مبارک ده. ولی روزدار مبارک ده؟ برکت پس شي کې ده، برکت هغه ده چې روزدار مبارک ده. د دې روزدار د خولې بدبوی الله پاک ته د مشکو نه مقصد شي بهتره شو، نو د برکت ده کنه. برکت زیادت د هغه صفت ته ویلی شي، زیادت د هغه خیر ته ویلی شي. حدیث مبارک کې راځي چې دا خبره کول په تسبیحاتو باندې قبلېږي د روزدار، او حدیث مبارک کې راځي چې روزدار مومن مسلمان دا خوبم په عبادت کې حسابېږي. نو وایه دا چې څومره مبارکه مطلب مبارک میاشت کنه دا ماخامه مبارک او برکت بسش ته ویل شي، برکت زیادت ته ویل شي، زیاتوالی ته. او د دې حدیث مبارک کې هم داسې راځي چې شهر یزاد فيه رزق المؤمن، رزق به زیاتېږي، برکت هم پر رزق زیاتېدل کې ده. مطلب دا چې رزق پکې زیاتېږي، رزق د مؤمنانو پکې زیاتېږي. رزق دا د میاشتې او برکت ده. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا خبره موږ مشاهده کوو چې رزق به زیاتی، ولی یقینا تاسو وګورئ ټول کال سره کجوري پر د په مطلب نصیب کې نه لیکل شوی، په دې میاشت کې لیکل شوی. ټول کال مثال په تور مربا نه لیکل شوی، په دې میاشت کې لیکل شوی. داسې شربتونه او داسې فروټ او داسې میوې په کوم روټۍ کې چاته 15 وخته په میلمه به څوک بیرته کېږي، نو په خپل کور کې تاته څوک دا فروټ دی په ټول کال کې ته یې خېری نه چې مثال په تور ترکاری په خو کله وچه دي خوړل، کله د لوده خوړل، کله د پاتې شوی ترکاری خوړو دار د ډېر په مینا محبت باندې په حق مخې ته درته کیدو بتا باندې مثال په تور ته چې زر خورو دا خورو هغه خورو، هغه د رزق کې هغه د برکت. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي ظاهری رزق هم برکت پیدا کیږي. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي باطینی رزق هم برکت پیدا کیږي. ظاهری رزق څه شی ده؟ دا خوړل سکل دي، دا زیاتېږي. غریب مالدار هر یو ته الله پاک مقصد دا چې د دې رزق هغه د زیاتې په دې میاشت او باطنی رزق هم زیاتېږي. باطنی رزق روحاني رزق ده چې په دې کې بندگان درود شریف ډېر وي، تلاوت ډېر کوي، ذکر ډېر کوي، منځونه ډېر کوي، نوافل ډېر کوي. داسې یو بنده هم پکې وګورئ چې ټول کال به مثال په تور د عبادت نه کړي او په دې میاشت کې به عبادت ته بیا تیار شي. نو ځکه دا دې میاشت څه شی ده؟ برکت ده. نو دغه برکت د وجه نه د کې رزق زیاتېږي، روحاني رزق هم زیاتېږي، او همدارنګه مقصد دا چې جسمانی رزق هم زیاتېږي. او مبارک په دې باندې د حدیث مبارکو کې راځي چې د روزدار مؤمن مسلمان دعا الله پاک قبلې نیرت کوي، برکت پکې دا هم ذکر کیږي. حدیث مبارک کې راځي چې ملائکه همدارنګه مثال په تور کبان د سمندر د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي، ځکه د میاشت کې مبارک میاشت ده.